وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. محترم ناظرین و سامعین، نن ویډیو کې به موږ د سحر او جادو تقسیم باره کې وایو. سحر او جادو کې د ساحر اول هدف او نشانه د مسحور یعنی پچا چې جادو کوي د هغې جان او یا مال وي. هغه جادو چې د انسان جانی نقصان پکې کیږي د هغې بعضې اقسام دادي. ټولو نه اول د هلاکت جادو، په دې کې د انسان ژوند ته خطره وي. که چرې په وخت روحاني علاج معالجه ونشي نو د انسان مرګ واقع کېدی شي. دویم د بیماری جادو، په دې کې انسان ته کله یو بیماری لګي کله بله بیماری لګي، یو بیماری ټیک شوي نه وي بله بیماری پې راځي. ټسټونه د مسحور یعنی په چا چې جادو شوی وي صفا راځي او دوایانې که څومره هم خوري هغه پې اثر او تاثیر نه کوي او تکلیف محسوسوي، تکلیف ورته وي. دریم قسم جادو خاص ورځې د زنانو چې کومې دي د هغې بندش، یعنی دا دریم قسم چې کوم دی دا زنانو سره خاص دی. د زنانو چې کم ماهواري بیماری راځي، مینسز یا حیض، د دې بندش وشي په دې جادو سره، یعنی دا بیماری نه راځي چې د دې د وجې نه په دغه زنانه کې قسمه قسم مسایل پیدا شي، قسمه قسم تکالیف ورته پیدا شي، سر باندې بوج وي، بدن یې درد کوي، خصوصا ملا. د دې نه علاوه که چرې د دې په وخت علاج معالجه ونشي او دا بیماری اوږده شي نو د دې زنانه په جسم باندې داسې ویښته راوخیږي لکه د سړو ویښته. او لوی نقصان د دې دا وي چې د دغسې زنانه حمل نه لګي او کله داسې وي چې دغه بیماری جاری شي، داسې جاری شي چې هفتې په سر کې هم دا بیماری راشي، 2-3 ورځې همداسې جاری وي، یو ورځ نیمه ښه شي بیا جاری شي، نو همداسې په میاشتو باندې جاری وي. دا څه اقسام مونږ ذکر کړه، انشاءالله بل ویډیو کې به نور اقسام ذکر کوو. الله تعالی دې زموږ ستاسو هر قسمه سحر او جادو او د جناتو د شر نه حفاظت وکړي او د دنیا او آخرت خیرونه دې الله تعالی زموږ نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.